ما ډیرو درنو عزتمندو مشرانو زه ډیره د افسوس سره دا خبره کومه د پښتونخوا ملي پارټۍ د یو کارکون په حیثیت باندې چې دا کومه پیښه چې د سخاکوټ په مقام باندې د محمدزاده خان چې یو ماشوم ځوان اکټیویټ سو د خپلې علاقې د خپلې معاشرې د فلاح و بهبود دپاره به جدوجهد کوو کم ځای ظلم زیاتی چې به کېدو د هغې په خلاف په یواز پورته کوو تاسو ولیدل چې هغه ډېر په بېدادۍ سره ویشتی شو او بیا د هغې په نتیجه کې د سخاکوټ او د خوا و شا سیاسي کارکنانو او خصوصا د سخاکوټ د بازار د مشرانو په غټ جدوجهد او په کردار باندې زه هغو ته مبارکباد پیش کوم چې هغو په داسې یو قامي مسله باندې راووتل چې یو ځوان تقریبا 50 کلن ځوان بېګناه شهید کول دا د ټول انسانیت قتل دی موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې پر زور مذمت کو او دا زمونږ د صوبایي حکومت او د ملکنډ د انتظامي مقامي چې کومه انتظامیه وه د هغې ډېره زیاته ناکامي وه چې د هغوی په موجودګۍ کې داسې نمونه ځوان قتل کیږي نو موږ د صوبایي حکومت ته دا خبره کوو دا ورته موږ په ډاګه کوو چې پښتانه چې کوم دي په هر ځای کې د پښتن قتل کیږي د پښتن سره ظلم کیږي د پښتن سره زیاتی کیږي ورسره نو وزیر اعلی صاحب ته خو هم د دې ملکنډ ډویژن د خاورې سره ستا تعلق دی تا له پکار دا دی چې په دې واقعه باندې پوري طور باندې خصوصي ایکشن والی او دا کومه واقعه چې شوې ده که دغه ځای د ډیپټي کمیشنر دی که دلته اسسټنټ کمیشنر دی که کم از کم د هغو په برطرف کېدو باندې مسله نه حل کیږي هغو له کم از کم سزا ورکول پکار دي د سختو نه سخته سزا ول ورکول پکار دي چې ولې داسې د لیوي په موجودګۍ کې دا نمونه واقعیت کیږي داسې نمونه دهشتګر خلک راځي داسې نمونه ظالم خلک راځي او هغه په بېګناه خلکو باندې یو قسمه لاس اوچتوي او هغه شهید کوي موږ د دونه دا تپوس کوو چې د محمدزاده څه ګناه او څه قصور و خو هغه د ظلم د زیاتۍ په خلاف باندې به اواز پورته کړی د هغې په نتیجه کې دی شهید کړی شو نو موږ وزیر اعلی صاحب ته وایو چې د دې خاورې سره تعلق ساتي تا له پکار دا چې په دې باندې فوري طور باندې کارروایي وکړي او د ملکنډ ډویژن او د سوات ولس چې کوم دی دا باقاعده طور باندې مطمئن کړي یو دا ده چې دلته کې کم از کم چې تاسو د ضلعي افسران نه لیږئ کم از کم د دې علاقې د رسم رواج نه چې واقف وي دلته د پښتو ژبې سره تعلق ساتي په دغه باندې په تعصب په بنیاد باندې نه یم خو دلته موږ د الله رحم دی چې موږ دلته ټول پښتانه اوسېږو ټول پښتو ژبې اوسېږو چې داسې افسران دلته راځي چې هغه کم از کم د دې قوم په سر باندې لاس راکاږي او د دې قوم سره باقاعده طور باندې تعاون کوي باقاعده طور باندې ملګرتیا ورسره کوي دا نه ده چې سبا له محمدزاده دا خبره وکړه دی سوشل اکټیویټس و دلته د سوشل میډیا زموږ هم ډېر زیات ملګري دي چې هغه هم دا نمونه خبرونه چې کوم دي سنسنیخیز خبرونه څه چې په معاشره کې غلط کار کیږي د هغې باقاعده طور باندې نشاندهي کوي که هغه زموږ سفیرونه دي که هغه سیاسي ورکران دي که هغه د بازار مشران دي هغه خامخا به د دې قام باندې چې ظلم کېږي د هغې دپاره به غږ کوي خو د هغې مقصد دا نه دی چې د بل ځای نه به سړی راځي او هغه به په رڼا ورځ باندې هغه قتل کېږي د هغه په کور باندې به نن څونه تکلیف وي نو زه د خپل پښتونخوا ملي پارټۍ د طرفه د منګورې د بازار د نماینده په حیثیت باندې د هغه غمځپلې کورنۍ سره د همدردۍ اظهار ورسره کومه چې دا ډېره افسوسناکه واقعه شوې ده دا یوازې د محمدزاده په کور دا غم نه دی خو دا د ټول ملکنډ ډویژن د لکاو انسانانو په کورونو کې دا غم دی او انشاءالله تعالی د هغه خاندان له موږ دا تسلي ول ورکوو چې د هغه د خاندان سره به موږ اوږه په اوږه باندې ودرېږو صوبایي حکومت ته مرکزي حکومت ته موږ خواست کوو چې خصوصي پیکیج ول هم ورکړي د شوداو په پیکیج کې شامل شي چې د حق آواز پورته کړی او د حق په آواز کې دی شهید شو نو شهید چې دی که نه دا د ټول عمر دپاره دی جم دی نو موږ دا دعا به کوو چې د هغو مور له د هغو پلار له د هغو وروڼو له د خدای پاک د زړه صبر ول ورکړي د دې ظلم زیاتۍ په خلاف په موږ خپل جدوجهد ساتو به جاري به ساتو د دې واقعګانو باندې به دې دهشتګردۍ باندې یا دا قاتلانه حملې چې په موږ باندې کېږي د دې هېڅ پروا موږ نه کوو نه په دې باندې به موږ دباویږو خو د حق خبره به موږ د الله په مهربانۍ باندې به صحیح کوو او کم سړی چې د حق او د صداقت خبره نه کوي هغه به دې جان باندې هم د الله مجرم دی او په هغه جان باندې به هم د الله مجرم وي موږ به د ملکنډ ډویژن او د سوات د عوامو د حقوقو دپاره بلکې د ټول خیبر پښتونخوا او د پښتن عوامو سره چې کوم ظلم کیږي د دې په خلاف باندې به موږ د خپل جدوجهد په پرامن طریقه او د آیین او د قانون د دایرې د لاندې به باقاعده طور باندې په پرامن طریقه باندې به چلو زه د ملکنډ ډویژن
د کمشنر صاحب نه د ډي آی جي صاحب نه خصوصي مطالبه کوم چې په دې کې باقاعده تور باندې داسې انویسټیګیشن ټیم جوړ کړي چې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې کومو خلکو په دې کې شریک دي. نو زه د خپل طرفه د خپلو ملګرو د طرفه د کامران خان ډیره زیاته شکریا ده کوم چې راغی او زما دا خبرې په سکرین باندې راوستې. په کار دا ده چې داسې نمونه ظلم زیاتې چې کېږي کم از کم په کار دا ده چې د سیاسي کارکنان په دې ظلم زیاتې باندې راپاسي. ډېره